نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. کوم خلکو ته چې الله جل جلاله استطاعت او توفیق ورکړي نو هغه ته پکار ده چې قرباني وکړي. په قرباني کې چې د کوم جناورو قرباني کیږي هغه تاسو په تور خاص ذهن نشین کړئ. هغه ګډ بيزا غوا میخه او اوخده په یو بل اصطلاح کې دي ته وایي میر وزا غو مشه یش. دا پنځه داسې ځناور دي چې د دې ځناور تاسو قرباني کولای شئ او قرباني جایزه ده. دین علاوه داسې ځناور دي مثلا هوسۍ شو یا ځنګلي غوا شو یا نور ځنګلي ځناور شول یا اس شو یا دغه چرګ. دا داسې ځناور دي چې د دې په قربانۍ کې د ذبح کولو هیڅ قسم گنجائش نشته. نو دا کوم ځناور ذکر چې ما تاسو مخکې وکړو چې د هغه قربانۍ جایزه ده. الله جل جلاله قرآن کریم کې سورۃ الانعام آیت نمبر 143 او 144 په دې کې دا ذکر کړی د ثمانیه ازواج من الزعن اثنين ومن المعز اثنين. نو وایي چې دا قربانۍ چې کوم ځناور دي هغه کې ګډ بيزا غوا او اوخ دي. ځنې خلک د ځنې خلکو په ذهن کې دا یو اشکال پیدا کیږي وایي په دې آیاتونو کې د ګډې او د میخې ذکر نشته لہذا موږ د دغو دواړو قرباني نشو کولای. نو تاسو دا خبره ذهن کې وساتئ چې د احناف یو معتبر کتاب فتاوا علمگیری په هغه کې دا لیکلي دي والمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر. وای دا ګډه چې کومه ده د بیزې یو قسم دی او دا میخه چې کومه ده د غوای یو قسم دی. نو دغه سي په احادیث مبارکه کې هم د دې ثبوت شته، اجماع کې هم شته او قیاس کې هم د دې ثبوت شته او لغت کې هم د دې ثبوت شته. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه هغه فرمایي الجاموس بمنزله البقر. وای چې کوم حکم د غوا دی هغه حکم د میخه هم دی. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یو جلیل القدر تابعی دی او د اصول په کتابو کې دا لیکلي دي چې د تابعی قول فعل او تقریر ته هم حدیث ویل کیږي لہذا دا د حسن بصری رحمت الله علیه قول دا حدیث دی. او دغه سي علامه ابن المنذر رحمت الله علیه یو اجماع نقل کړی دا وای واجمعوا على ان حكم الجواميس حكم البقر. وای کوم حکم چې دا غوا دی هغه حکم د میخه هم دی. او دین علاوه چې کوم قیاس کې د دې ذکر دی حضرت سفیان الثوری رحمت الله علیه یو قول دی او دغه چې د امام مالک رحمت الله علیه هم یو قول دی هغه وای انما هي بقر كلها. او دغه شانته د لغت چې کوم کتاب دی منجد په هغه کې د دې ذکر راغلی دی وای الجاموس ضرب من كبار البقر. وای دا میخه چې کومه ده دام د غواو د قسمونه یو قسم دی. نو د دې نه معلومه شوه چې دا کوم ځناور ما تاسو مخکې ذکر کړل چې د دې قرباني صحیح ده هغه کا ګډوي نرمه ده دواړه او دغه سي غوا نرمه ده او دغه سي اوخ چې دی هغه نرمه ده. دا ټول ځناور قرباني کول دا جایز دي. نو چې دا داسې ځناور قرباني کول صحیح دي نو د دې عمر بچوي چې هغه عمر کې د دې ځناور قرباني صحیح وي. حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د یو حدیث نقل کوي ولا تذبحوا الا مسنه الا ان يؤثر عليكم فتذبحوا جزعه من الزعن. نو دلته درې قسم ځناور دي یو بيزا او ګډ دا نر او ماده دواړه برابر دي. کچیرته دا د یو کالوي نو په دې باندې د دې قرباني صحیح ده. البته ګډه نر ماده د داس یو ځناور دي کچیرته دا شپږو میاشتو وي او په نظر د سرازي چې دا د یو کال د ځناور سره برابر دي نو د دې قرباني هم بیا صحیح ده. او دوم نمبر کې غوا او میخه دا کچیرته د 2 کالو وي نو د دې قرباني صحیح ده. او درم نمبر کې اوخ چې کوم دی دا داسې ځناور دی کدا چیرته د 5 کالو وي نو د دې قرباني صحیح ده. کله 5 کالو نه د دې عمر کمی نو د دې قرباني نه ده صحیح. الله جل جلاله دې ممتاز ته د دین سمجھ را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.